چې په یمن کې یو بادشاه ابرها هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته کور جوړ کړی او هغه به وی تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځای دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو دا خلک به چې کلم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به کو هغه وی دې عزت ته د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغې عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو نه یو سړی تلو یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړو د بېعزتۍ په خیال او چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بېعزتي کړی دی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چېته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نور هم شغله شو هغه اور خو هسې و چېته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نور هم دغه شو غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودسمات یې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړه ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه و نو د ابرهه لوی لښکر راغی دا اتیان 200 پکې سونو دا اوښانو او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلی د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل وی څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو چې خالی یې کو موږ به ترې غرونو ته ولاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ کړو جنګ څه دپاره بس قوم یې دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانو چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چېته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویریږي نو چې کم ساري په ګوتو ورتلل نو به یې نیول به یې په خپله قبضه کې راغېشتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ده وربشم زه به خپل اوښان ته وغواړم نو د یې ورغې خشته جامې اچولې وي نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه اچولې نو چې عبدالمطلب سینګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وي دې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی دې مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه دې خپلو وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندی یې ډېر مبارک دی او که دې سړي ما نه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده ما نه واپس ځم او که ده ما نه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي دي خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلی خو ډېر ساده وختی ډېر ساده ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ځه نو ستا به نه واپس ځم نو ایله اوښان غواړئ
ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړې نو تو خان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وایي؟ ګوره هوښیارتوب دې ته وایي، وایي زه د اوښانو مالک یم. د چا مالک یم؟ د اوښان. نو خپل اوښان غواړم. او د بیت الله مالک بل ذات دی، که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي. انا رب الابل ورب البيت هو الله. زه د دې ابل او د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی، هغه ته الله وایي. زه خپل شی غواړم، الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه ویې ډېره ښه ده، اوښان یې وله ورکړه، ویې ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل، مکې ورته خالي کړه. خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو، اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې بس اخیری د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره، بدایه مزدلفه دقه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر را ورسېده. نو چې کوم مشر اتی محمود د هغه نوم، د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته، اب واپس ته خی طرف تم ته، ګس طرف تم ته، شا تم ته، خو مخکې نه ته. او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل، توتکرو په شانتې. دا توتکري نه دا موږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي، دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې دغه و قطقاڼې و. یو قطقاڼې په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او راتلل به او د بره نه بیا ډرون حمله کوله، ډرون حمله به یې کوله. دغه ځای نه به یې شی راخطا کو. خو چې کم یو کاڼې به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو، ختم. ابرهه خدای پرېښوده، پکې مردار نه شو، د هغه اتیو تښتېده. هغه سره خدای څه چل وکړه، هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روخې جوړې. وجود یې داسې شو چې سخا شو، سخا یمن ته واپس ونه رسېده. په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو، سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی، دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حضور پاک مبارک د خپل مور په ګېډو چې دا واقعیت شوي دي. دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي، دا بله نښه شوه. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړ، وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته، یو عبادت مې وکړو، اجیانو لپاره مسافرو له اوبه رالې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال درنه کوم، یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه، زامن راله راکړه، او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم علالو. دا نظر به خلکو کو، منښته به یې کول، لکه اوس د ګډ چې د چیلي نه منښته کوي، بیا یې د خپلو بچو منښته کوله. نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې علالو. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه، 10 زامن وله خدای ورکړل. چې 10 زامن خدای ورکړل، یو ځل اوده دی. نو خوب یې ولیده، نو خوب کې د څوک وایي نظر دی پوره کار، منښته دی پوره کار. خدایا څه مطلب؟ او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې وشي نو یو پکې علالو. دا سوچ نظرونه ګورې خني خرونو خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وی نظر تاله فایده نشي در کولی او نه دله تاوان در کولی شي، تاوان نه دې نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه لالم، که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کومه. دا خدای سره جوړه جاړه مه کوه. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث دی، وی نظر تالن فیده نشی در کولی و نری در تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل، خو بخیل پیسې نه ورکړي، د دې نظر په برکت د خدای پیسې راوباسي. نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې، خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیش کې خیرات وکړه. دا مو چې که دا کار دې وکړه نو ګډ به حلالوم، اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي. خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دې حلال وکړه نو خیرات دله کومه، او که دې ونه که بیا دله نه کوم. ولیوفو نذورهم، خو چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کې. که دې ونه که دا کار دې ونه که بیا به نه کو،
دا بیمار دی راله جوړ که نو دیګ به پخوم او که دی جوړ نه که دیګ به نه پخوم خیرات به کوم یې ګنې که دا کار دی ګنې نه کوم خدای پاک وایي اړو کوم یې دله نه مه کوه خیرات زما د خیرات ته ساجت دی لکه ماته یو سړی وایي یاره که دا کار دی وکړو نو دا چی به دله در کوم او که دی ونه که نه یې در کوم نو زه خو محتاج یم زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه خدای چاته محتاج دی الله به یې اړو کوم یې دله نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی نه خیر در کولی شي نه د نه شر ختمولی شي بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت ترې روځي نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالو نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکم څنګه به ولې غوا خو د 100,000 روپو ده خو د 100,000 روپو ده چې پیسې ورکوي نو 2,000 روپۍ ورکړي 2,000 روپۍ ورکړي چې د چا ته وښي زمیندار ته وښي یا ګاونډي ته وښي دا مې منښت دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دی خوشحاله شي 2,000 ده 3,000 چل جوړی کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې د کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار 4 نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ کړو خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله دې دیګ پیسې چاله ورکړو نو منه دی ولې مخکې نه بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خرچه را دي بیا څه وایي زه به تې خورم او که نه چې ځان له دې پخو نو پخوه که نه یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې بچي دا هیلې حوالې دي هیلې حوالې به نه جوړوي دړی دې پکې واچو دام دغه دیګ دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم دی پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویلې نو مخکې نه سوچ کوي منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده همغه به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکې به غریب مسکین فقیر به کم ځای پیدا کې نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله م څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس نشته هغه منښته کړې وه ته اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې 10 زامن مې دي اوس به پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و خلکو خو به یې قدر کو عزت کو مشران یې ټول له وغوښتل چې راویې غوښتل وی قراندازي به پې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ هغه په سر راوخته خو په ټولو بچو کې ډېر خشته بچي ډېر ښکلی او د دې تندي نه یې رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به وی یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکوم د مکې غټو غټو خلکو دا شوق و چې د زما زوم شي د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق و خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحته مو روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه
د هغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول. نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله ماشومانې خویندې وې، هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زمونږ ورور بنا لاله. دا نور دوه دي د پلاره، څه پکې دوه دي، څه پکې درې دي، د یو موره. او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی، ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو، بابا دې بنا لاله. او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلک وو هغوی به مې وایي چې ګوره دې لال نه کې، دا خو ډېر مبارک انسان دی، دې لال نه کې. بیا بیا قراندازي واچوله، بیا به د هغه په سر راوخته، بیا قراندازي، بیا به د هغه په سر راخته. وی څوکم. نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه، هغې ورته داسې کار وکړه چې اوښان راوله، د سره اوښ ودروه، د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال کو، که د اوښانو په سر نو اوښان باید په ځای حلال شي. نو سی به لس اوښان یې راوستل. نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان شل کړل. نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. نو اوښان یې 13 کړل، بیا د په سر شو. نو اوښان بیا ورته 10 زیاتول، اخره کې 100 اوښان شو. یو خوا 100 اوښان، بل خوا عبدالله. نو چې قراندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته. نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومان لوڼې هم خوشحاله شوې. نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 اوښان حلال کړي دي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی حلالوم، الله ورته وی زوی دې حلال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلالوی، خدای پاک بچ که او د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلی شوی و، خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلی شوی و، 100 اوښان حلال شو، خدای پاک بچ کو. دا به په دې به نبي سم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تلو چې ته د پخوانو کتابونو خلق راغلی او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو. نو ځنګل ته دې اوتې و، نو هغوی پسې ځنګل ته لاړل. چې ځنګل ته ورپسې لاړل، تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي وو هغه یې په مخه کړل، ویې شړل او څه یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و، هغه دا ارس منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کو، غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل، غیبي خلک هغه دا ارس ولیدل. نو ما خو تاسو ته ووایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له موږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، وایي که ستا خوښ د ما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لوڼه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې زوی د خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د دوی برکات خو ما لیدلی دي، ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ که، خو ما لیدلی دي، بلکل شابه راځه او زه د لور درکو. نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلاړل او نکاح به یې وتړله، نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کرې او څو شپې پاتې کېده. دا قانون دا هر علاقې خپل رواج. نو عبدالمطلب لاړه او د هغه 2 لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې ته عبدالله له وغوښتله. چې ځان له ته کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو، او یو ته عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي
نو پلار مخکې اکثر دوی وروسته وي. نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کو. نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې ته وکړه. عبدالله وی نه 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 زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو راووتې بار ته. نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه هغې سره نکاح شوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زړې قاعدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه. نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه چې ودرېد. وی زه په مخه دی ښه داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړو او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو. ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم، خو ته چې بل وستلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي نه ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله. او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي، څوک 28 یادوي، خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې وي. ستوري به چاودل، دا ستوري نه دي، دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کوله، دا به چاودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي، کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلق مکې ته راتلل شروع شوي. او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغې به هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به وې؟ دو خبرې به یې کولې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دی به څه وې؟ هغې ته به دمکي ورکوله وی صبر وکئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو، تاسو باندې حملې به کوو، پرېږدو به نه، تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. مخکې به داسې وې او کله به څه وې؟ وی خدای توسل به کو، وسیله به کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکې، د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول او ستا دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې من خو خلکو سره به جګړې کوو. خو چې فلما جاءهم ما عرفو چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی، نو کفرو به بیا په کفر وکړه. نو خبره لوړې شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو، یهودیانو سره جګړه جوړو شوه. دا هغه پیشنګویی دي مخکنی د حضور پاک متعلق. دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته خو زه به د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی. نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق نظر ولګېد. هلکه وایي ته ما ته دارونه ښایه.
دارون هغه زما پرون سکه شریف سړی خو چاته رون نه خي وې زما پکې ډېر لوی غرض دی تا نه پیسې نه دی زما پکې لوی غرض دی وې زه چاته رونونه نه خیم خلکو ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه حضرت ابوبکر صدیق مجبوره که نه هغه ورته رون وښو یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون چې رون یې ورته وښو نو هغه کاهن ورته څه وایي وې د آخرې زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه نو وې ته به یې لومبې خلیفې او ته پې لومبې ایمان هم راوړې وی تا د څه نه پته ولګېده وی ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي نو چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستا څه نوم دی فلانکې د پلار څه نوم فلانکې د فلانکي قوم یې د فلانکي قوم یې وي دا چې ستا څه ما ته وي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون به یو تور داغې نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه و تعلق و نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه وی صاحب ایمان دې زما در باندې بې دلیل در باندې زما ایمان دې زه دې مانم زما چل تا سره تېر شو زه پورې تا چې د دروغ ویلي نه دي خو ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي زه خبر یم ده نه هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نشته نو حضور پاک ورته وي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پلقا پلوقي به ختېدله دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو یاره دې مونږ له څه راکړل چا به یې دا زناکاري بندو چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی داسې قسمه خبرې پکې شروع شي او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول نسب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو نو په ټولو کې بهترین نسب چې کم چاڼ که پیدا که نو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کم بهترین نسب هغه د قریشو و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کم بهترین نسب نو هغه د عبدمناف و نو هغه بیا چڼول نو په هغې کې چې کم بهترین نسب هغه د بنو هاشم و نو هغه چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت ربیع الاول ده نو بیا انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ رب ذوالجلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او الہ العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځولی قبر کې چې کوم سوال او جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق نو خدای په هغې کې مونږ رښتونې کړي الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنۍ په روغې بدله کړي او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره دعا ورته وکړئ چې خدای پاک په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصائب او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتئ اخر وخت کې بخوریزه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 611 نمبر 61 کې تاسو موضوع واورېده د حضور پاک د راتلو نښې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب
د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. مخکې دې بانډیسي سره سپی راغلی، هغه په پیشو ورټوپ کړی. دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو ده، موږ وله مې ساتلې ده. او هغه دې راله ماته کړه، هغه تور اوچته کړه، سپی یې پیو، سپی یې مړ کړه. بانډیسي تور اوچته کړه، خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه. دکاندار یې ووه، هغه د دکاندار رونه رالل، بګا کې ووه، درې وغځېدل، مړه شو. شیطان ورته ودرېدل، ټول کار هم په خپله وکړ، ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه، نور کار تاسو وکړو، یادوی ما. هغې بیخ دې وځه، خو په دا ګوته کې دې ټول چل وکړل. او هغه دې ګوته نه ده، هلته لته ناست وی، هغه درېم غرق او تباه کړه. نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا. الله وی الخناس، که دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تختی، یخنس، دا خدای په نوم باندې. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شی بانګ وویل شي نو شیطان تختی او ټیزونه اچوي، له دراتن بانګ دومره یریږي. او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تختی ټیزونه اچوي، خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي، نو دې زړه ته کښېني. نو چې سلام وګرځی، زه نه ویم حضور پاک فرمایي، نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل. هلکه ما څو رکاته وکړل. زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و، هغه به ډرایور ته وی پلانکي زما اودس شته او که نشته. هغه دې مونږ نه څه خبر، علم خو په خپل نفس حضوري دی، ته پیچه او اودس دې پیچه. هلکه ما څو رکاته وکړل، مونږ ته نه څه خبر یو. لا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القا شي، نو مانځه نه فارغ شي، لا یدري پته نه لګي چې څو رکاته مونږ نه کړی. قربان شم د ښکلي پیغمبر. د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل، او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وې چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نو موجود شوی. لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ښیم. ډاکې او غلاګانې زیاتې شوې، لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې، مستقل قومونه دې ته پراته وو. اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه، کرکونده او کاشت کم و، خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بلکل نه وه، او نورو علاقو کې اوبه کمې وې. اوس هم د عربو ملکونه چې څومره د سنګستاني او د شګو او د کاڼو او د غرونو نه ډکه علاقې دي، او کم سمندر دریاب اوبه چې دي ترخې اوبه دي، په هغې سیراب کول هم نه شي. نو دوی به شام ته تلل تجارت لا، یمن ته به تلل تجارت لا، او د هغې نه به مالونه راوړل. نو دا قافلې به په لاره تلې، نو بعضې ډاکوان به و غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست و، قافلې به یې لوټ کولې. داسې په پټه نه، په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوې، ډاکې زیاتې وې. داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران، څونه څوکیداران به قافلې سره دي، یو قوم به پرې غونډ راغی، هر څه به یې لوټ کړل ته یو میړه. دا یو د جاهلیت. دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه؟ دویم پکې بدعملي عامه وه، فحاشي او بربنډتوب. حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو به بربنډ تاوېدل، مکمل به جامې وستې رابلل. قریشو ته به مونږ له جامې راکې، که قریشو به له جامې ورنه کړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو. هلکه وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو، د بنده په جامه کې طواف نه کو چې دا کمیس او پرتوګ دی، د خدای جامه دا سرمن ده، دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به کول. او که دسماتي له به تلل دوه ملګري، بلکل حیا ختمه وه. نو د دې دی نه به تلل او دسماتي له هغه بانډې او میرې او شولګرې ته، نو جامې به یې وویستې، جامې به یې نه وې، کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وال. اکثر د پرتوګ په ځای به یې لنګ و او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر تاو کړی و، نو اکثر به بربنډ روان و، په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و. دی ژوند و چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي، اندازه ولګوئ چې دی به نور څومره حیادا کي. دومره بېحایي پکې عام وه. ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې، د ښځو مټې او لاسونه او خېټې به ښکاره و. لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو ورو چلیږي، ورو ورو دا رواج، دا بربنډتوب عام شو. دا جاهلیت دی. د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو د
هغه د هدایت اثرات رو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کیږي. نو زما ورونو برمن طوافونه د بیت الله او د سماتی له بتلل برمن بتلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې، ابه نښې وې چې که د چا هم بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې وردي، دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کېږي. چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو او په کورونو جنډې ولګوي، اندازه ولګوي نو چې څونه بې حیایي به او چې بیا به ګڼ کسان، دا شرم به هم پکې نو، دا حیا به هم نه وه، ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه، چې ګناه به په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو، د هغې به بیا مختلفې طریقې وې. بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وې. دا د بی بی عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کوي. ګڼ خلک به ورل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه، د هغه ښځه چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل، بیا یې کېنول او ورته به یې وی تاسو ته خو خپله پته معلومه ده که نه، ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده، نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښوه دا به د ماشوم پلار و، په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دی، ښه د دې ماشوم جامه، د دې ماشوم ډوډۍ او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی. هغه به انکار نشو کولی، دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نشو، د هغه زوی به شو. او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلکو علم قیافه به وه، د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول. هغه قایف به یې راوغوښته، هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل، وی دې ماشوم ته مه ګوره او دې زناکارو ته مه ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی. نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار هم، نو په یو به یې ګوته کېښو دا د ده نه دی، بسه به د هغه بچی و. دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دوی به په خپله یو سړي نسب به خراب او کمزور نسب والو. قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي، ما له حیا راځي، خو دا حدیثو ثابت دی او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره ده او د جاهلیت بیان دی. نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بی فرمایي وی چې د چا نسب به خرابو او څوک به بیکار او پروت نسب والم نو ښځه به چېته یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوندو نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي. حیران بشي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي، څاروي د ښه نسل دپاره لیږي، غوا میخې او ګډې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي. قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سړو له لیږلې. دا څومره جاهلیت او دې نه چې لږ ور مخکې شي نو خلکو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وې، خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې او دا نور خو پرېږده، ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده، خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې. او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړی به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و. ډېر خلک پکې ده چې خپلې سکه میندو سره نکاحونه کړي. دومره جهالت دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیاتی او بلب پکې بلکې د بلب په قدر سړی پوهېږي. که دروازې بلب بلي نو څوک د بلب په قدر نه پوهېږي او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بلب په قدر څوک نه پوهېږي. خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بلب بلکې ورڼا شي نو خلکو ته د بلب قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیاری ختم کړه. نو دا د کفر او د گمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومې راښکاره کړه چې قدر معلوم شي، پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې. دا خو زمارونو د دې خلکو بې حیایي وه. او عقیده څه وه؟ شرک به یې کو، شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګولې، کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي. د بیت الله نه ګیر چاپېره 360 بوتان. هلکه 360 ولې دي؟ دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي، دا د 360 بوتانو نه ډک. وی د کال ورځې 360 دي، د هرې ورځې جدا خدای دی، دا یو د دې ورځې خدای دی. نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي، که چازوې پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي، دا هر څه دا یو خدای کوي، دا د کار دی. سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي، بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي، بل ورځ چې څه کېږي دا بل خدای کوي. د کال 360 ورځې او 360 بوتان خدایان د دې. چې کم قوم کاڼو ته سجدې لګوي، اندازه ولګوي، دا شیطان دوی ته خوښ کړي و. شیطان د دې په زړه کې اچو دا کاڼي د دوی څوک و. په دې م تاسو پوه کړم. دا بوتان دا د دې د مشرانو ډیزاینونه و، تصویرونه و. په کلي کې چې به کم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت پې یې جوړ کړ. په کلي کې چې کم عالم به جوړ شوی و د هغه بوت پې یې جوړ کړ. پیغمبر به و د هغه بوت پې یې جوړ کړ. د پیغمبر د زوی بوت پې یې جوړ کړ. د پیغمبر د ښځې بوت پې یې جوړ کړ. د پیغمبر د مور بوت پې یې جوړ کړ. دا به یې جوړول او څه به یې وي؟ ګوره دا سوچ دی. اوس هم زمونږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته. هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته، درته په هغې هم تاسو پوه یم. هغه څه دا د دې سوچ و. هغې به وی چې مونږ دې بوت ته سجده کوو، نو دا بوت چې د چا ډانچه ده هغه مونږ نه خبرېږي. او اڅوک دی؟ د خدای نیازبین دی جی. هغه عالم تیر شوی دی، بزرگ تیر شوی دی، پیغمبر تیر شوی دی، د پیغمبر زوی تیر شوی دی. نو چې دته میرام را مکل الا نه خبر شون د قیامت پر ورځ به هغه د خدای په دربار کې زموږ سپارش کوي. ما نعبدهم، قرآن کې الله وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مونږ د دې بوتان عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیري چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زموږ د خدای په دربار کې سپارش وکړي او خدای ته نږدې کړي. اوس هم ډېر خلک زموږ دا وطن ګزاره کوي. تاسو لاړ شئ د پنجاب ته چې پته درته ولګي، زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی. او راشه به دنه زوی م غواړه، زوی به م دې در کوي، او بیماری نه جوړول به م دې کوي، او بیماری به م دې ختمه، یو پیسه به م دې در کوي، یو عزت به م دې در کوي. دقه شی شروع دی. قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې چې خلک ورته دا گنجبخش وی علي هجویری رحمت الله علیه، دا ډېر نیک سړی تیر شوی دی او بزرگ تیر شو. نیک سړی او بزرګ و، د هغه په تعلیماتو عمل وکړه. نیک سړی او بزرګ و، د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه. نیک سړی او بزرګ و، که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا ستا فایده شوه. قسم دی ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناستی ما چې ما په خپل یو سړي ولیده، قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنې علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله. دا څه جهالت دی د دې خلکو. دا تندی بې د الله نه بل چاته به نه لګي، دا به چاته لګېږي؟ الله ته. او چې دا دې عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي، او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی، ما له خیر راکولی شي، ما نه شر ختمولی شي. دې ته شرک وایي. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی، خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي. قانون په خپل ځای دی، خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي، هره ګناه به درته وبخي. خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دی که د خدای رحم نشته، دی به لازما همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت دی. شرک خدای نه بخي.
ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا او هیلې باندې ورته جوړې دا هیلې باندې خو د مکیندوانو سره وي ورشه دا ورنږدې شه د هندوستان ته هغې چې بوتانو ته رام رام کړي دا هیلې باندې دلیل هغوی سره هم شته بې دلیل هغه هم نه دي لګیا هم دقه وایي چې دا بوت ته چا دی جي دا د فلانکي دی ګوتم بت دی ګوتم بت خو ډېر لوی سړی و جي او ډېر نیک سړی او د خدای ډېر مقرب انسان و نو چې دې بوت ته سجده کوم هغه ګوتم بت ما نه خبرېږي هغه به ما په درباز کې سفارش د الله نه کوي دا بوت د ډېر ډېر نیک سړي تېر شوی دی جي هغه نیک سړی څوک و دا د هغه زوی بوت دی او به د خپل زوی سفارش نه کوي ما به هم کوي منځونه نشته روجې نشته هېڅ هم نشته زه تللی وم یو کال لاهور ته دغه د ربیع الاول میاشت وه یو ګاډي والا سره ډرایور سره په ناست وم نو ما لا خیال نو هغه هلته کې ځای په ځای صیبه په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صیبه په څه ورته ویلې کېږي په بازارونو کې دا چراغان دا بلفونه او پړقا پړوقې ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی هغه ډرایور چې نو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګي او سره علاقه و ما خیال نو شپه زمونږ یو بل ځای کې وه نو ما هغه نه تپوس وکړه هغه ډرایور نه مې دا څه چل دی آپ کو پتہ نہیں داسې تعجب یې وکړو میں کیا عید میلاد النبی अलग गया मैं नमाज पढ़ लिया नहीं 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 नमाज पढ़ेंगे कोई बात नहीं मुन्ना ने खबर नावलिया इस्तिंजा दे न करे चारा दाम दे न करे मुन्ना ने खबर बस पदे खुशाले गए कि मां बलपुना लगोल पदे बदी खुदा बखी اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن وی زنویم چې د خدای او د رسول تابعداریو کا الا به بخلک کېږي قسم په خدای کته د ورځې 50 کروڑه کرته وې چې د پیغمبر علیه السلام امتی او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته مینه ده او په کورونو کې د دنیا چراغان کې او مونځ نه کې روژه نه نیسې د پیغمبر تابعداري نه کې نشته بخیل بخل باله کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړي ولكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله وی ما در نمونه در لګي د پیغمبر علیه السلام په شکل کې حضور پاک په خپل سجدې لګي الله ته دومره وګدي سجدې لګي چې خپل مبارکي و پړسې دي حتی تورمت قدماه دومره وګدي سجدې لګي بی عائشه صدیقه ټول روجي نسی او دغه نیکانی بیبیانی چې زمونږ ایمان دی او یقینم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانی دي حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره حضرت عمر فاروق ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علی مرتضی ته وګوره او حضرت حسن او حسین ته وګوره په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سلولې دي او صدقې به ورکولې هغه خو اسانه خبره و چې د پیغمبر مرګري یاسر من خدای بخي هسې د جنت زیری شوی اصل چیز عبادت او تابعداري ده پدې نشته دا په صرف چراغان کار نه کوي چې صرف چراغان بپوم او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کوي جلسه او جلوس به کوم مزمه کوه دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډ سپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما نعتونه مو یو مونځ نشته او روژه نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی عشق دې ته نه وایي عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي مجازي عشق بني د پی و مجنون هغه د لیلا او د مجنون قصه وه مجنون راغی نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیرې ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در او دیوار ته خو به ګورم که نه په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه نه لیلا ته چا لیونی خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی او خدایا ډوډۍ موډۍ ویسم نشته اوږې تږې ناست دی نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکر یې یو جام پې ورکړله خادم له وی دا وله یو څه
دا جام پی ولا روزانه وړه او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کم ځای دی خو دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي او لیلا را لېږلي دي دا اوس که خو چې دې خواران نه شي پی غریب یو شپه یو ورځ وسکل بله ورځ چېته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې غوره خغوني و دې خوا کېناسته وی زه عاشق یم بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی خدای دې خوشحاله کړي هغه دې خوا ته ځای ونیوه او وی زه عاشق یم هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست نو چې ورخته څوک نږدې وي خو باغ وادي نو هغه هغه سکل هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو پی بدله زم عاشق یم عاشق دړی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي او چل وکته وی دونه موده د مجنون دا پی وسکل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته وی دا جام نن د پیو موړه دا یو سا او دا پی چې وسکل د مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام راله ډک راکړه اوس پته ولې چې پیو لا لاس دی که نه ما سره مینه هم شته چې که مجازي چا چې پی څکلي و ټول عمر چې جام یې وله یوړه ورته وی دا څه دي جامه وی لیلا را کړې دي وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه وی وینه غواړي ملاله شاه وینه غواړي پی راوړه تګې اوږې ما نن یې پی جوړ نه یې در کړی وی وینه غواړي نو شاته یې ګوته ونیوله وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون راوباسه هغې غریب خو یو ورځ دو پیس کړي باقي خو ده والي چې هغه لی جام یوړه وی لیلا وینه غواړي وی وینه غواړي وی بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښی نو راوویستتې یاره د دې لاس تا به یې خوښی نو یو اندام کې به شی منډه او د هغې نه به یې وینه رایستله د دې اندام به یې نیغ خو د دې به جام یې وله ډک کړه هله شا به زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلکو د ځان ښکاره کړي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم او نور میانس کې مونږ نشته روجه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دننه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسې وایه نه دی دا دوکې والا دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې د پاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې د پاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کی او ما درته وي د دین غلبه څه ده چې زه او ته سر د واله خپو پورې سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کوو د عیسایانو رسم به نه کوو د یهودیانو رسم به نه کوو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو دا د دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پې نه کوم او نه پې تاسو عمل کوئ غلبه به په عمل لري نو د مارون خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول یا د هغه تاریخ بیانول یا د هغه کردار بیانول یا د حضور پاک عقیده بیانول دا عبادت دی بیانول م عبادت دی اورېدل م عبادت دی چې موږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو د هغه د عقیدې نه خبر شو د هغه د سیرت نه خبر شو د هغه د اعمالو نه خبر شو خو مقصد یې څه دی دا نه چې پلانکي ملا ډېر خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو ډېر مزېدارې وي نه 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 چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي نو حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وي د دغه مشرکانو نن دقه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خوله یې ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایي او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا
وکتل چې میوې ولا راځي د جمي په اوړي کې او د اوړي په جمي کې. نو زکریا علیه السلام بوډا دی، بچی نشته دی، نو څه وایي الله ته او مریم دا میوې د کوم ځای نه راځي؟ دا د خدای د طرف نه، دا مالا د الله د طرف نه راځي. ان الله یرزق من یشاء بغیر. هنالک دعا زکریا ربه، چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې، نو ته خو به ماله بې موسمه بچی هم راکې. هنالک دعا زکریا ربه. نو زکریا علیه السلام التا چاته سوال کوي؟ الله ته. خدای مالم بچی راکې، نو خدای والا بچی ورکړ. حضرت ابراهیم علیه السلام چاته سوال کوي؟ رب هب لی. هلته زکریا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته سوال کوي. رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. الله ته بغواړي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة، خدایا مال یو پاک روحانی او خشته بچی راکې. انک سمیع الدعاء، خدای دعا اوریدونکی ته، ډیر زر اوریدونکی او قبلونکی او دعا قبلونکی، د دعا قبلونکی او زما د اواز اوریدونکی ته. او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماری رااله، نو رښتیا ووایه د بیماری دپاره سوال چاته کړی دی؟ الله ته. الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږه، نو چاته درخواست کوي؟ وایه لکه چاته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تا پیغمبران دی، نیازبین پیغمبر دی. ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، د ټولې دنیا نیکان صالحان یو ځای کا. قسم دی که د پیغمبر مرتبې ته رسېږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته کوي. وان یمسسک الله بدر، قرآن وی زه نه ویم، فلا کاشف له الا هو. که تکلیف دته ورسې، دا تکلیف ختمونکی څوک دی؟ الله دی. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. او که الله راته خیر رسول غواړي، دا خیر څوک بندولی نشي. عقیده به دا ټیټ عقیده وساته. ګورې که معمولي دی په عقیده کې کجلیت راغی چې نه از بیماري خو ما نه دا پلان کې هم لر کولی شي، او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم لر کولی شي، لاړ عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر به د علاج کوي، خو ډاکټر دنه بیماری لر کولی نشي، به دنه څوک لر کوي؟ الله. عالم به راته دعا کوي، ساخت به هم کوي، تعویذ به هم درته کوي، خو دا به نه وي چې دی ملا جوړ کړم او دی عالم جوړ کړم او دی پیر صاحب جوړ کړم. جوړونکي به څوک یادوي؟ الله به یادوي. دا به زموږ ستا عقیده. خدای نه به بچی غواړئ، خدای نه به بیماری جوړېدل غواړئ، خدای نه به شفا غواړئ، الله ته به خوله وازئ. او چې څومره دي حاجتونه دي، نو په حاجاتو کې به پروردګار ته خوله وازئ، بل چا ته به خوله نه وازئ. دا به عقیده وي. نو هغې ظالمانو دا شرکي عقیده وه، صرف بوتانې کښېنو. او بیا د خره بچو ته ګوره، هندوان د خره بچي. خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی، خر قمقل. ته په دې لاره کې نه ګورې، په دې سړک د پاسه به ولاړي، ګاډی به پرې نیغ راشي او دی به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتاو شي، په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري. دې ګاډي ته وایي چې ته خو رانږدې شه چې برغې لتې در کوم او که نه در کوم. چې ګاډی پرې راشي، نه خر یو نه لتی. بیا خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې. ټول اوس به دا خلک کارو کي که نه، نو دومره ستړي چې قق کوي قق کوي، د تلو نه. او چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي، لږ دې پرېښود یو سهولتې وایي او له شل ټیزونه واچي، بیا جم دی. او په ډیرانونو لګي، څونه کار کوي او په ډیرانونو لګي، ډیران نه خوراک کوي. نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چاته سر لګي، دا بېوقوف دی، دا د خر نه زیات دی. چې سړی د الله په صفاتو خاصو کې بنده الله سره یو ځای کوي او شریکوي، دا قمقل خر دی، دا روغ نه دی، دا ناجوړه دی. نو بیا به دې خره سوی دی به وی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عقیده ده چې دا مونږ یې کوو. ګوره دلیل خدای له مضبوط پیدا کوي، دا د هغه عقیده ده. الله څه وایي؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا. ابراهیم نه یهودی و، ما کان من المشرکین، نه مشرکو، یو مخیزی مسلمان. حنیف مانا زه یو مخیزی، یو پلیقه، دو پلیقه نو. او دا به دی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کو.
دا شرکی دا ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې ودرولي په بیت الله کې دننه او 360 بوتان د بیت الله نه ګیر چاپېره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راغی مکه مکرمه فتح شوه نو چوکۍ راواغېسته یو ډکې ورسره یو بوت له بیا ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له بیا ټس ورکو او پرېوتېده به بل بوت له بیا ټس ورکو پرېوتېده به ټول بوتان لاړل ختم شو او اعلان یې وکړو څه اعلان یې وکړو چې څه شی دی جاء الحق وزهق الباطل باطل لال ختم شو حق راغی ان الباطل کان زهوقا. نو د حضور پاک ټول جون چې مقابلې شوي دي که د بدر دی که د احد دی که د خندق دی او که هجرتونه دی او که وطن یې پرېښی دی او که غاښ مبارک شهیدان شوي دي او که د طایف سفر یې کړی دی قسم په خدای چې دی د شرک د مقابلې دپاره کړی دی قسم مې راته وخوړ چې شرک ختم شي. د مکې مشرکانو خو یې موږ سره جوړه وکړه موږ دله چې کومه جینۍ دې خوښي تالی در کوو موږ دله چې څومره پیسې خوښي دلی در کوو موږ دله د خپل علاقې بادشاه مقرر کوو خو زموږ د دې خدایانو بد مواد دغه ناست دی ابو جهل او د مکې سرداران ناست دي او ابو طالب ناست دی او ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم ډېر کړی نکره ورته پاتې دی. ابو طالب راوغوښته ویل واره راشه دا خلک ټول سرداران راغلي دي جوړه کوو مذاکرات چې ورته جوړه کوو. څنګه جوړه کوي؟ جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وایي چې خپل دین به دې نه استعمالوې په خپل دین به عمل نه کوې اوس دې دا ته اجازت دی خپل دین دې چلوی اسلام بلکل اجازت دی. او دویمه دله ښځم در کوي چې کومه دې خوښه دی وي دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه جینۍ خوښي دله در کوي او که د مکې مشري غواړي هم دله در کوي او مال هم دله در کوي خو یو شرط پتیک دی. کاکاجي څه شرط دی؟ وی شرط دا دی چې ردی د خدایانو بد به نه وي د شرک رد به نه کوي ردی د خدایانو بد به نه وي. او ګرواره نور زم تنګ شوی ما دې ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده ټول قوم مخالف دی. د حضور پاک مبارک چې دا خبرې واورېدې که نه نو سترګو کې اوښکې وبهېدې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و د ده د وجې نه خو زه لږ محفوظ ومه لکه چې ترم رانه جوړ بېزاره کېږي. نو څه وایي؟ وایي کاکاجي دا مشران دې ټول واوري دې له نه یم راغلی چې ماله دې خلک ښځې راکړي نه دی پکار مال مې نه دی پکار بادشاهي مې نه دی پکار دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده زما د په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېږلی که په دې یو لاس کې راته نور کیدي او په دې بله کې راته سپومې کیدي خو چې الله راته کوم دین ویلی دی به خامخا بیانو دویمه خبره پکې نشته. او کاکاجي خیر دې ته مه خفه کېږه که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وې زه نشم کولی او تا ته تکلیف وي نو خیر تا نه خفه کېږم پروا نشته دی سترګو کې اوښکې وګوره ته روان شو. ابو طالب ول اواز وکړ واره دلته راشه ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم د زه ردي یو دین دې زما د دوی تا یوازې نه پرېږدم د دې ټولو لاس خلاص چې څه دې خوښوي کوه ځه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه دپاره شوي دي؟ د دغه شرکي عقیدې د رد دپاره چې هر څه د الله په اختیار کې دي د بل چې اختیار کې نشته. دا نور ټول د اسبابو په درجه کې دي. زوی خدای ورکوي بیماری خدای راولي بیماری خدای جوړوي جون خدای ورکوي روغ صحت خدای ورکوي مال خدای ورکوي عزت ته خدای په لاس کې دی. دا ښکلې عقیده نبي علیه السلام خوره کړه په ټوله دنیا باندې الحمدلله. بل یو جهالت پکې بل څه جواري به یې کوله اوس هم ډېر خلک جواری کوي د جواری ګورې څو مختلف قسمونه دي خلک یې کوي نو دا جواری به یې کوله او د جواری به یې څه طریقه کوله په بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړي نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي یو لاس کې هم غشي و بل کې هم غشي په دې غشو به دوی جواری کوله د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې تش ډکي به لکه خلکو ته یې دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام چې ته په سفر به څوک تلل که نه د منجور هم پکې مزې وې اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي
د منجور هم پکې مزې وې. نو دی چې په سفر بتلل نو را بلل، نو منجور ته به وې ته زما پالو ګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی، لاړ شم او که نه. نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله، غشي به پکې و، بیا یې وړقول. چې بیا وړقول یو به یې تره وویسته، نو په هغې به یې لیکلي نعم او دا کار کوه، دا کار دې کېږي. او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي و لا وې دې کې تاوان دی، دا سفر مه کوه. پیسې به تې منجور واغېشتې. هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی، نو اقا منجور له براله هغه له به پیسې ورکړې، نو هغه به له پال وکتم. هلکه دا کار وکم او که دا ونه کم، نو غشې بیا وړقو، نو که به پې لیکلي چې امرني ربي، خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم، او که چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم. داسې به یې وکړل. 10 کسه به یو ځای شو، اوښ به په بیه واغېشته، نو بیا به اوښ حلال کړ. نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړې کړې. نو دکه اوس خو مونږ ایسې برابر جوړې کړو، نو هر یو ته خپل حق ورسېږي، ایسې به یې جوړې کړې. نو هغه منجور کاکا به یې راوست، هغه له به یې پیسې ورکړې. چې په هغه پیسې به یې ورکړې، نو هغه ته به یې پال وباسه، نو هغه به غشي وړقول. نو چې غشي به راووت په هغې به یو لیکلي، نو دا چا په نوم راوباسم؟ د پلانکي په نوم. خو غشي راووته، په هغې یو لیکلي دي، وایي ستا یوی سره ته دا وړه. هغه حصه به پاوه نیم پاوه بله. بل به یې وړقو، د چا په نوم راوباسم؟ د فلانکي په نوم. نو چې د فلانکي په نوم به غشي راوت، په هغې به یې 10 لیکلي وو، وایي ته پکې 10 حصې وړه. بل به یې راوویسته د پلانکي په نوم چې هغې باندې به 0 لیکلی وو، وایي ته څادر سنډه ستا په کیسم نه کېږي. دا جواري ده. چا به 10 غوټۍ اوړې، چا به 2 اوړې، چا به 1 اوړه، چا به تش څادر وسنډه، داسې به راړه. دا جوانه. او د منجوریانو خو اوس هم مزید دي. تاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګورئ څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي. داسې سټونه غټېږي، څوک داسې غټېږي. دا خلک وله سیدونه څوک وله ګډوړی، څوک دلته کې دا خلک عقل نشته جي، نو چا ته عقل ورکړو؟ دلته غریب ګوټ کوي، مزدوري کوي او چارې کوي. چېرته په 4-5 میاشتې کال پس غریبه لږې لږې پیسې بچت کی او چې داسې 2,000 روپۍ بچت کی. دلته یې ښځه څه چل وکړي؟ ښځه یې وایي ای سړیه ستا د سر مې د پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلې دی، هره چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلې ستا د سر. هغه مړه کې خوشحاله شي، شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي او څه ټوله کوي چې ښځه خو زما سره مینه کوي. وګورئ زما د سر یې منلې دی. داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوڼ نه تېرېږي، خوشحاله ښځې زما د سر چیلې منلې. یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره. او د ښځې نور پیر بابا ته سیل تړه شوی دی، هلته اړه شوی دی چې د لاړ بچم چکر به میان کې دا لوبره. ښځې خو صاحبه خو د ان دونه تیز مه کرې دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې یزید مکن لتزول منه الجبال غربت وشلېږي. ښه نو تور چیلې راوړه، نو غریب لاړ شي چې اوس ښځې مې د ما د سر منلې دی. په دې مستدی پوهې چې نظر به د الله په نوم کې، ورې منښته به د چا په نوم کوو؟ الله. که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د منښته وکړه دا هم کفر دی. منښته خو عبادت دی، عبادت به الله له کې، غیر الله له به نه کې. خدای په نوم به ثواب پیر بابا تم بخلی شي، کاکا صاحب تم بخلی شي، بل تم بخلی شي، بل تم، خو منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله، صرف د الله په نوم. نو دې لاړ شي په میلو ګرځي غریب چې ته تور چیلې را پیدا کړي. نو چې تور چیلې را پیدا کړي نو بس هغه پیر بابا له لاړ شي یا کاکا صاحب له 10-15 ماشومان هم سې په اوږه سواره کړي او سې د ګوتې نه نیولي او زه د یخنۍ بوسم، خو بیا هم نه، خو ګرمۍ کې خولې پې بیږي. نو پیر بابا له لاړ شي. نو چې هلته لاړ شي نو هغه چیلې ته منجور والي، د هغه خو د هغه شو، چیلې د هغه شو. او هلته څه بنګلي منګلي والي او مالګې والګې مدان سره راوړي د هغه ځای نه. بیا دلته په کوڅو کې ته بېګئ د حج نه راغلی دی، مالګې ویشي. پیر بابا مالګه مې راوړې، د کاکا صاحب مالګه مې راوړه، د مدینې منورې کجورې دي او د زمزم اوبه دي. قمقل خلک کاکا صاحب شو، پیر بابا، دا نیکان خلک تیر شوی دی، دا صالحین خلک تیر شوی دی، دا اولیاء تیر شوی، دا بزرگان دي. دا هغوی لږ کتاب کې عقیده وګوره، هغسې وکړه. هغوی کې دا دومره لوی شخصیت ګټلی دی، پسې ګټلی دی، د خدای او د رسول په تابعدارۍ ګټلی دی. ډېره دې ورسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي. 2 رکعته نفل که سبا به توبه ښه. دلته یو چیلې حلال کا، تور دی او که سپین دی او که شین دی، دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه ښه، ثواب یې پیر بابا توبه ښه. دی کې فایده
منجور له دې چیلې ورکړه نو پیر بابا پیسه او منجور له دې ورنه کړ د پیر بابا پیسه منجور چیلې واغېسته خوشحاله شو چې او دې ته نه هم ظالمان هم دې ته نه ګوري ټوټې غوندې دوه درې مالګې وله ورکړي ځه د مدینې منورې کجوره کور ته وړه مارونو دا به زمونږ د نبي دا جواره او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري څوک مرغو والا هلته ناست دي یو ځل تلم د مریض تپوس مې کوو د بالیسار سره تیز روانم یو سړي مې خپې ته لاس ور واچو ایله کار یې راغورځېدلی وم قدم مې تیز و ودرېدم وی اورېږه چې وي قسمت ته لخه کم قسمت د لخه کم چې مې هسې غوسه راله چې خدای دې بې خو بس اوس به دې راغورځولې وم خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډ وو د ښي طرف غاښ ګس ته تللی او د ګس طرف ښي ته تللی او شکل یې همداسې بدنما غوندې و نسواري شانتې و خراب شکل یې ما ورته وې ځان له قسمت سم که نیکبخته زما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی او مرغۍ ورته پرتې وي پال دله ګورم ما له پال ګوري دا قمقل خلک یلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولي لیکلي چې هغه پارچا پټ کېږي نو هغه مرغۍ راخوشي هغې ته ټریننګ ورکړي لیپافه به راکاږي نو هغه لیپافه به وګوري نو تا ته به څه وایي ژوند دې که خیر ښه کېدو والا دی او کور کې څه پریشانۍ خو شته اوس پریشانۍ چا په کور کې نشته او ګس طرف ته کور کې یو ببرسرې ښځه ده هغه خطرناکه ده نو د چا ګس طرف ته کور کې ببرسرې ښځه نشته داسې فارمولې دي چې پارچا پټ راځي او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي او مشکلات بیماری هم شته په کور کې نو چا کور کې بیماری نشته او تاسو کله څه موده مخکې مړی هم شوي نو کوم کور دی چې مړی پکې نه شوي دا فارمولې مارمولې جنګوي نو دې غریب نه پیسې وباسي څوک هلته بورډ لګولي او څه ګارنټي کې ساتھ نارینه اولاد ګارنټۍ سره نارینه اولاد او ګارنټۍ بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا خدای چې وغواړي چاله لوڼه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي هلکان ډېر او جنکۍ کم جنکۍ زیاتې هلکان کم ویجعلو څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شنډ پیدا کړي چې شنډ یې پیدا کړه چې د ډاکټر او د انجینر پلار هم بوله بچی ورنه کړي دا د خدای قرآن درته وایم د ځان ورته نه وایم نو چې خدای فیصله د بچي نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچي درکولی شي لیکن خدای ته وګورئ عقل نه کار والی د مارونو په خدای یقین ساته په الله یقین ساته دا شیطان دلته د اخوا د خوا ګډوډ کوي نو ځنکدن کې دا سپیره به درته نیغ ناست دي ځنکدن په وخت کې به درته ناست او دا شبهې به ته را مخکې کوي هلته د عقیده ته به برباد نه کړي نو دقه جواره دا په جاهلیت په زمانه کې دا جواره او بله ته ویم بله ناشنا دومره خطرناک جاهلیت چې لوڼه به یې جمدی خښولې لور د چاړه کېږي لوڼه به یې جمدی خښولې او قرآن شریف کې الله وایي فرشتو ته به یې د خدای لوڼه وي چې دا ملکي فرشتې د خدای لوڼه دي څومره په الله باندې الزام لګول قرآن شریف کې الله فرمایي وی که د دوی لور پیدا شي نو دا مخې تک تور شي تک تور په خپله خو په لور دونه خفه کېږي او بیا راوالي په ځمکه کې خخۍ پې شرمېږي نو په خپله په لور دې مخ تورېږي او پې شرمېږي او ما له لوڼه جوړه چې فرشتې د خدای لوڼه دي دا عقیده نو صیبه هغه څه چل به یې وکړو لور چې به یې وشوه نه به یې بوتله ځنګل ته به یې ورسوله نو د مخکې نه به یې له کوي کنیستې و نه به یې راواغېسته او په هغه کوي کې به یې وروغورځوله او خاورې به یې پسه ور بر کړې داسې هم کړي دي چې دی په سفر تللی دی او ډېره موده پسه سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوې ده او هغه لور یې د 5 او د 6 او د 7 کالو ده ګرځي او چې پته ورته لګېدله چې او دا زما د لور ده نو ولې کنده کنسترې ده او بوتلې ده او پای کې غورځولې ده دا جهالت بربنډتوب غلا ډاکه جواري شرک کفر بربند طواف کول او دا څه ورته ویلي کې لوڼه جمدی خښول دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شوه او ډېره شوه د دې تیارې د ختمولو دپاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته ښکلې د 14مه سپوږمۍ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږي چې دنیا ته یې راولېږه صاحب نو الله پاک څه چل وکړه د دغه جاهلیت دا تیارې پې خدای پاک ختمې کړې
باس اوس به څوک نو غلا به هم نه کوي ډاکه به هم نه کوي منع شو د غل سزا یې وښوله السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما که کم غل سړي غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه لاس پتې پرې کېږي دا هغې خپل قانون دی د هغه قانون مطابق زنا هم ختم بس زنا ختم او که کم سړي یا ښځې زنا وکړه او بې واده دی الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده 100 دورې به وله ورکوم او که واده کړی دی دا هلک او دا جینۍ او زینۍ کړی وي نو بیا به یې سنګسارو په کاڼو بولم دا هم ټیک شوه او ډاکه به هم څوک نه کوي که یو سړي په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان څنګه دی ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم في الحياة ذلك نو الله فرمایي چې ډاکو دی دغه بیا دا سزا ده دغه څلور قسم دي دغه ډاکو د څلورو قسمونو څلور قسمه سزاګانې الله په دې قرآن شریف کې ذکر کوي ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم اغلب بیا لاس او خپه به ترې پرې کوي یو لاس ښی لاس او ګس خپه یا ګس لاس او ښی خپه او یا به یې وجنې او یا به دغه کې ده په سولیکۍ به یا به د جیل کې چې د وطن نه به شړې د ډاکو دا حکم او جواري خو ډېر لوی جرم او ګناه ده مصر جواري ازلام من رجس من عمل الشیطان دا شیطانی عمل دی او دا گندگی ده او نجاست دی غلاظت دی دې نه به ځان ساتي او د خور احترام شو نکاح کې بنالی د مور احترام شو نکاح کې بنالی د لور احترام شو قدر بکې رحمت دی لور قدر بکې عزت بکې احترام بکې لور سره جمدی به نه خښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی بی بی عایشه صدیقه ناسته وه وی د الله رسوله یو ښځه ورسره دوه ماشومان یې سوال یې وکړو نو ما سره اسم نو ما سوا د یوې کجورې نه یو کجوره وه نو هغه مې وله په مین مې ورکړه هغه ښځې له نو ښځې په مین نیمه کړه نیمه یو لور له ورکړه او نیمه بل لور له ورکړه او په خپله یې څه ونه خوړل مور خو په اولاد باندې مهربانې که نه حضور پاک فرمایل چې چا له خدای پاک دوه لونه ورکي او دا مور دا پلار د دې دوه لونو تربیت وکړي او رحم پې وکړي الله به د دې دوه لونو د رحم په برکت د مور او پلار له جنت ورکړي ګوره په شریعت کې د لور باندې د جلد ذکر راغلی دی بل ځای کې راځي چې چا یوه لور ده او د هغې لور تربیت وکړه او خدمت یې وکړه الله به له جنت ورکړي زه اکثر طالبانو ته ویم چېرته په حدیثو کې ما نه دي لیدلي که بیبي به دعوه د علم نه کوم که بیبي به خو چېرته ما دا ونه لیدل چې که د زوی تربیت ته وکړه نو خدای به جنت درکوي او په لور د جنت ځای شته که لور پیدا شوه او دی یې ښه تربیت وکړه نو خدای پاک به له جنت ورکړي ګوره خلک وي اسلام ښځو له حقوق اسلام ښځو له حق ورکړه جاهلیت کې به یې ښځې ښخولې جم دی حق ول اسلام ورکه میراث یې وله ورکه او د ښځې خو نیم میراث دی د سړي په نسبت ما بالکل نیم میراث د سړي په نسبت شته خو په دې ذمهداري نشته ذمهداري په سړي ده دا خو خیراتي وله نیم میراث د هلک په نسبت وله نیم ورکې دا خو په کور کې ناست سره ګټه وډه خو به دا نه کوي دغه به وله کوي خاوند به وله کوي پلار به وله کوي رور به وله کوي شکر نو باسي چې لا بیا هم ورته نیمه حصه میلاو شوه د کور ذمهداري په ښځه نشته په چا ده په سړي ده ځکه د هغه ډېره ده او د دې کمه ده دویم دا چې دې ته حصه میلاو شوه د پلار په مال کې د هلک په نسبت نیمه هلته د خاوند په مال کې مو ته حصه میلاویږي د رور په مال کې مو ته حصه میلاویږي د خور په مال کې مو ته میلاویږي د مور په مال کې میلاویږي د زوی په مال کې میلاویږي حساب لګو سره دې جوړېږي او مهر یې زیاتي شی دی مهر د سړي نشته په ښځه او د ښځې په سړي شته نو څه کم دی ته خبره ورسېدله او جهیز هم شته پلار به هم د واده په وخت کې وله خامخا ساخوا دېخوا کوي نو عزت خو د حق خو قرآن او پیغمبر او اسلام ښځې له ورکړی په بل دا حق خو نه غواړم چې دا کم یورپ وله ورکړی دی یورپ د ښځې څه حق ورکړی دی ښځه به ځان له ګټي چې اسلام وایي نه خاوند به وله ګټي هلته دا نشته تاسو لاړ چې جاپان کې او په امریکا کې او په دغه ملکونو کې وګورئ هلته به هوټل ته
ما ته یو سړي خبره کوله جاپان ته تلو هوټل ته به خاوند او ښځه دواړه ځي یو ځای ښځه به ځان له خوراک رالي خپل بل به ورکوي خپلې پیسې او خاوند به خپل بل ورکوي دا نشته او ښځه به ځان له خپله جامالي خاوند به ځان له خپله جامالي ښځه خپله ډیوټي کې ځان له تنخوا اخلي او خاوند خپله ډیوټي کې ځان له به تنخوا اخلي دلته خو موږ غرق او تباه کړو جامې م وله راوړو ډوډۍ م وله راوړو پیزار م وله راوړو صحبه بنینونه م وله راوړو یخ او ګرم څیزونه م راوړو په هغې کې م خفه دي نو ټول دلته ذمهداري په سړي اسلام اچولی ده یورپ کې دا حق دی خو بربنډې ګرځي ټوله ورځ دا مې یار دی او دا مې دوست دی او هغه سره چکرې لګوي حق اسلام ورکړی دی ښځو له بل دین نه منم چې ښځې له حق ورکړی دی بل دین د ښځو نه جامې ایستلي بربنډې کړی بل دین ښځې هغه د کاروبار مشین ګرځولی دی چې شا به ګټه ځان لم ګټه او بچو لم ګټه اسلام ورته وي لکه د خان په شانتې او د سردار په شانتې کور کې ښه په اطمینان کیره او ګوته خوځوه او خاوند به دله را پیدا کوي